السلام علیکم مینوال، امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ او ټیک ټاک کې. ډیره افسوسناکه واقعه رامخته شوې ده په لویدیر کې. د جیدات په تنازع باندې یو خاندان دوه کسان ډیر بېدردۍ سره قتل شول او 3 زخمی دي. د جرګې په وخت کې دا پیرنګ وشول او د یو خاندان پکې 2 کسان بېدردۍ سره قتل شول. دومره قتلونه پکې داسې څه خبره باندې وشول. راځئ مینوالو موږ سره دا ویډیو اخر پورې وګورئ چې د پوره معلومات نه خبر شئ. که څوک په دې چینل کې نوی مهرباني وکړئ سټار کلیک در سره ضرور سبسکرایب کړئ او بره ټلې نشان ووهئ. نورې هر یوه معلوماتي ویډیو به تاسو ته ډیره په اسانتیا سره ملاویږي. دا واقعه په لویدیر کې رامخته شوې ده چې د جیدات په تنازع باندې د یو خاندان 2 کسان ډیر بېدردۍ سره قتل شول او 3 زخمی دي. دغه حساب له په 2 جریبه ځمکه باندې ډیر زیات جنګونه مخکې شوي او ډیر زیات قتلونه پکې شوي چې دغه حساب له په دغه ځمکه باندې روغه کوله. جرګې راغونډه کړې وه. جرګه چې کله شروع شوه نو د دغې جرګې په وخت کې یو خاندان راپاڅېد او په بل خاندان باندې پیرنګ وکړل. د پیرنګ په نتیجه کې 15 کسان ولګېدل چې په دغه 15 کسانو کې 2 کسان الله تعالی ته وسپارل شول او 3 په هسپتال کې زخمی حالت کې پراته دي. عزتمندو د اسماعیل خاندان سره ډیره دوکه وکړله او ډیر زیات ظلم یې ورسره وکړو چې په ځمکه ورسره روغه کوله. جرګې پې راغونډه کړه او د حساب له بیا د جرګې په وخت کې پې پیرنګ وکړلو. عزتمندو د اسماعیل خاندان والا وایي چې موږ ته دې پوره انصاف ملو شي او دغه ظالمان دې ډیر زر تر زره گرفتار شي ځکه چې ډیر زیات ظلم یې وکړو. اول یې پې جرګه راغونډه کړه او بیا د جرګې په وخت کې پې پیرنګ وکړلو. هغه 2 جریبه ځمکه اوس د یو خاندان هم نشوله او دومره قتلونه پې وشول. الله تعالی دې وکړي چې دغه ظالمان دې ډیر زر گرفتار شي او ښه سخته سزا دې ورته ملو شي او د اسماعیل خاندان ته دې الله تعالی انصاف ورکړي. دا وه زموږ نننۍ ویډیو. نورې معلوماتي ویډیوګانو لپاره په دې چینل کې اوسئ. والسلام.